ذکرونه ډیر دي خو دا لا اله الا الله دا پکې د ټولو نه اعلی ذکر دی. افضل الذکر لا اله الا الله. افضل الذکر بهترین ذکر لا اله الا الله. دا د ټولو ذکرونو نه اعلی ذکر دی. موسی علیه السلام یو ځل الله پاک ته عرض وکړ پروردګار یو خاص ذکر مال راکړه چې زه کوم، زه پې تا یادوم، خاص ذکر را لره. الله ورته وفرمیل چې لا اله الا الله وایه. دا خو ټول خلک وایي لا اله الا الله، دا خو دا ټول خلک وایي. ماله سپیشل ځان له یو وظیفه راکړه چې زه ځان له کوم، دا خو د ټولو خلکو ذکر دی. الله پاک ورته وفرمیل چې اوه ځمکې اوه اسمانه یو چابړي کې واچې او دا لا اله الا الله بل چابړي کې واچې، دا به تې وزنداري. دا دومره قیمتي ذکر دی او دومره وزندار ذکر دی. د قیامت پر ورځ باندې د عملونو تول کېږي، د هر بنده عملونه تللی کېږي مختلف طریقو سره. کله کله خو عامل او تللی شي، دا بنده تللی کېږي، کله بنده او تللی شي. یو ډېر غټ پټ انسان وي او حدیث مبارک کې راځي وایي د مچ یا د ماشي د وزر برابر بني. چې تله کې واچي قیامت کې نو د مچ او د ماشي د وزر برابر بني، هسې په بدن باندې ډېر غټ پټ وي. خو د ایمان نه خلاص دی نه، هغه کې اډو وزن شته نه، مچ او ماشه ته جوړ شو، دونه سپک شو. او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ډېر ټپ ټیپو کمزورې بدن و. یو ځل یو صحابي د ونې یو لخته راټیټه کړه ځان ته، چې راښکته یې کړه عبدالله ابن مسعود هم هغه لخته ونیوله. جوړ دی بل صحابي پرېښوه، چې پرېښوه نو لخته اوچته شو، صحابي ځوړند شو. عبدالله ابن مسعود دا خپې نری نری وې ټاټی ټاټی کېده، صحابه کرامو پورې وخندل، دونه سپک دی لختې اوچت کړ. بدن یې کم وزن و. وی پیغمبر علیه السلام وفرمیل د پورې خاندی ما تاسو ته خو نن دې سپک ښکاري، خو د قیامت په ورځ باندې به دې د احد د غر نه زیات وزنداري. تقریبا اوه کیلومیټره کې د احد غر ویړ پروت دی، چې دی به څومره وزني. نو عبدالله ابن مسعود به د احد د غر نه وزنداري. نو کله کله عامل تللی کېږي او کله عمل له شکل ورکړی شي، هغه عمل او تللی شي. د یو انسان د عملونو تول کېده نو د نیکۍ دا تله داسې سپکه سپکه ښکاره شوله. دی وی جوړ غرق شوم، دا خو سپکه ښکاري. ناګنه داسې اوریځ غوندې راغلله او په دې تله کې را پرېوتله او تله پې وزنداره شوه، د نیکۍ تله درنه شوله. یا الله دا پکې څه شی راغی؟ په ظاهره خو ما څه داسې نه دي کړي، خو دا نیکۍ تله مې درنه شوه، د اوریځ غوندې پکې راغله، دا پکې څه؟ تا وی خلکو ته په دنیا کې سبقونه ښوولي دي او ستا هغې شاګردانو مخکې نورو ته ښوولي دي، د هغوی په هغې نیکو عملونو کې ستا حصه وه، د وریځې شکل کې راغله او ستا د عملنامه کې را پرېوتله. عمل دی د وریځې شکل یې وله ورکړه، هغې په دې تله کې ور واچو، وزن یې زیات شو. او کله کله عملنامې تللی کېږي. د یو انسان د بدۍ رجسټر چې کمې پورې نظر لګي نو دونه لوی اوږد رجسټر او دا تک تور دی د ګنده عملونو نه ډک دی. نو داسې یو نه یو کم سل رجسټر د ګناه د کارونو نه ډک، حد د نظر پورې یو یو رجسټر لوی دی، دا یو کم سل رجسټر لوی د بدۍ نه ډکې. سړی وي غرق شوم، تباه شوم، نیکی می ښکاري نه او یو کم سل رجسټر د ګناه هغې دې تله کې اچولي دي، اوس به مې دوزخ ته وړي.
الله وتی ته په امن په تا باندې ظلم نه کیږي ستا یو امانت من سره شته اوس به غم راوالو ابم ورسره وتلو دی وی چې زما سا امانت دی دی کې یو ورکوټې غوندې چټ هغه راغی او د چته په دنیا کې په اخلاص باندې ویل چې لا اله الا الله هغه د اخلاص چټ راغی او د نیکه تل کې چې نو دی وی د یو کم سل رجستر مقابله کې دا ورکوټ چټ بسوي نه دی بس وزنی خو چې دغه ورکوټ چټ په تل کې واچو نو هغه تل درنه شولا دا د یوې کلمې برکت شو لا اله الا الله د دې د برکتا د نیکه تل درنه شولا او یو کم سل رجستر د ګناه هغه سپکې شو دا کلمه ډیره وایا چې څومره ډیره ویل کېږي هغه مرتا ته د ایمان مضبوطیا به ملاويږي ایمان جرړې به مضبوطی شي او دې سره پزړه کې نورانیت را پیدا کیږي په ظاهر ته پزان نه پويږي خو زړه کې به نورانیت را پیدا شي چې ذکر د لا اله الا الله ډېر کوا سید علی ابن میمون رحمت الله علیه یو بزرگ دی سید علی ابن میمون یو صوفی بزرگ دی در پارا یو بل بزرگ دی چې هغه ډېر لوی عالم دی یو ډېر لوی مدرس دی مفتی دی د خلکو دینی خدمات کوي هغه ورله راغی چې ورته راغی کېناست نو هغه ورته توجه وکړله نو بیا ورته وی چې لا اله الا الله دا ذکر ډېر شروع کا لا اله الا الله دا ډېر وایا او دا درس ورته پرېږده ته چې دا درس و تدریس کې دا فتوی ورکې دا ټولې پرېږده او د دې په ځای د لا اله الا الله ذکر شروع کا هغه شروع کړله او د عوامو خوله خو خپله ده وی سید علی ابن میمون سړی د کاره وویسته د خلکو به ډېر دیني خدمات کو سبقونه به ورته ښول هغه یې ټول لرې کړله د نیکۍ نه خلک یې محروم کړله خو هغه لګیا د خپل لا اله الا الله ذکر یې شروع کړ څه وخت پس سید علی ابن میمون ته پته ولګی چې شیخ د قرآن تلاوت کوي وی لکه د قرآن تلاوت دې بند کا او صرف لا اله الا الله تلاوت مه کوه جوړ خلق وی سید علی زندیق دی د قرآن نه سړی منې کا د قرآن تلاوت نه منې کا بدې ردې ورپسې خلکو شروع کړلې دا خو زندیق دی لوی بزرګ سړی دی خو د خلکو خو خپله خوله ده سپکه خولې وخوړله دې صاحب د قرآن تلاوت هم بند که او ذکر یې شروع کړی دی لا اله الا الله وی څه زمانه تېره شوله نو علی ابن میمون ورته بیا وایي اوس د قرآن تلاوت شروع کا د قرآن تلاوت کوه اوس چې کله د قرآن تلاوت شروع که نو په یو لفظ کې د علمونو سمندر ورته ښکاره شو د شیخ علی ابن میمون وی ما دې د قرآن نه منې کړی نه دی خلک وایي چې سړی د قرآن نه منې ما د قرآن نه منې کړی نه دی بلکې دکې ما دغه تیاری کو چې دی په دې قرآن ښه پوه شي نو د کلمې په وجه د زړه صفایي دونه وشوله اوس چې یو حرف ته ګوري نو په هغې کې د علمونو سمندر ورته ښکاري نو دا د دې کلمې هغه برکت و چې مخکې به یو عام ساده عالم و اوس جوور عالم شو او په یو ځای کې بې شمېره د فایدې خبرې ورته الله پاک وښولې نو ذکر د کلمې ډېر کوه د دې برکت دا دی چې د جهنم نه به دې خدای وساتي